يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله. څنګه به قابل رعایت وي د مشرکانو لپاره د الله او د رسول صلی الله علیه وسلم طرفه معاهده، الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، سوای د هغو خلکو نه چې تاسو هغوی سره مسجد حرام سره معاهده وکړله، فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم، نو هغو څه کله پرې په خپلې خبرې قایم وي او سیده وي نو تاسو هغو سره سیده اوسئ. ان الله يحب المتقين، بشک الله تعالی متقیان خوښوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. څنګه به هغوی په خپل عهد باندې قایم شي چې هغوی په تاسو باندې قابو بیا مندي، نو لحوظ به ون نه کي د قرابت او د نه د معاهدې. هغوی په خپلو خلو باندې تاسو خو خوشحالوي، خو د هغوی زړونه ونه انکار کوي او هغو کې اکثر فاسق دي. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله، هغوی د الله آیتونه خرڅ کړلو په لږ قیمت باندې او د الله لارې نه هغو خلک منې کوي. انهم ساء ما كانوا يعملون، بشک هغو ډېر بد کوي چې کوم عمل کوي. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئک هم المعتدون، هغو د مؤمنانو لحوظ نه کوي، نه د رشتې نه د معاهدې، او دغه خلک زیادتی کوونکي دي. اردو کی ترجمہ کو. كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله الا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، کیسے قابل رعایت ہوگی مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معاہدہ، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے نزدیک وعدہ کیا ہے. فما استقاموا لكم فاستقیموا لهم ان اللہ يحب المتقین، سو جب تک وہ سیدھے رہیں تو تم بھی سیدھے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون، کیسے اپنے عہد پر یہ لوگ قائم رہ سکتے ہیں، اگر وہ تم پر قابو پالیں تو وہ لحاظ نہیں کریں گے تمہارے بارے میں نہ رشتوں کا اور نہ ہی عہد کا. وہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرنے کی خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا دل اس کا انکار کرتا ہے اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیلہ انہم ساء ما كانوا یعملون، انہوں نے بیچ دیا اللہ کی آیتوں کو تھوڑی سی قیمت کے بدلے، وہ اللہ کے راستے سے روکتے ہیں، بے شک وہ بہت برا کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون، وہ مومنوں کے بارے میں لحاظ نہیں کرتے نہ رشتہ داری کا اور نہ ہی عہد کا. واولئک هم المعتدون، اور یہی لوگ حد سے بڑھ جانے والے ہیں. کیف یکون المشرکین عهد عند الله وعند رسوله. څټ آیتونو کې موږ دا ویلو څو مشرکینو سره د تاسو چې کومې معاهدات دي هغه خپل سار ته ورسوي، کومې معاهدې چې هغو خپله موتې کړلې هغه خو بس خبره ختم ده، هغو طرفه نه معاهده موته شوي ده، ختم ده، نوي معاهده ورسره ونه کړي. او چې د چا سره معاهده شوي ده هغه معاهده ورسره خپل سار ته ورسوي. چنانچه اوس دې آیت کې الله رب العزت فرمایي چې د مشرکانو سره کومه معاهده شوي ده د دې رعایت ویلې وساتلی شي. چې کله د هغو دوره کماصل دي چې د هغو چې کوم ده که نه ته ورسره معاهده کوي، د هغو بار بار ته ورسره معاهدات متوي. چې کله معاهدات متوي هغه نه بعد چې کوم ده که نه د هغو د هېڅ قسم د رعایت قابل نه دي، لہذا د هغو سره نوي معاهده ونه کې او ځنډینی چې کوم درته اصول مو بیان کړلو، څټه مو اصول ویلو چې کومو چا سره معاهده شوي ده. چنانچه د هغه د مخکې اوس الا الذین عاهدتم عند المسجد الحرام، سوای د هغو خلکو نه چې هغو سره تاسو معاهده مسجد حرام سره کړې ده، نو هغو چې کله پرې د معاهدې پاسداري کوي هغو سیده وي نو تاسو سره سیده اوسئ. د دې جملې دا مطلب ده چې هغو کله پرې د معاهدې پاسداري کوي، معاهده نه متوي، د تاسو خلاف تاسو د خنه سره مدد او تعاون نه کوي، د تاسو خلاف سازشونو کې ملوث نه وي، نو تاسو فاستقیموا لهم معاهده ورسره ما متوي. چنانچه علماء کرام فرمایي چې کله صلح حدیبیه وشوله سن 6 هجري کې، نو صلح حدیبیه نه کې د غورستان کړل مسلمانان چې تاسو بس ساګ عمره نه کوي بلکې تر روشه عمره وکړي، ساګي مو داسې مو غیرات سو الله ساګ تاسو لوټ شي. بلکې ته کله حضور اکرم صلی الله علیه وسلم عمرې ته لوړلو نو هغه ته عمره القضا نه یي، یعنی د هغې عمرې که ضعیف کوم دا کنه پیغمبر علیه السلام وکړه، ځکه چې هغه عمره خو
ونشوله نو هغه که ضعیف پیغمبر علیه السلام په صحابه کرامو لازمي شوله نو هغه عمره القضاء لپاره څه کله لوړلو بیا هغه ځای کې چې کوم دا کنه ځنه قبایل هغه پیغمبر علیه السلام سره معاهدات وکړلې هغه کې بنو مدلج تی بنو زمره بنو کنانه دا یو څو قبایل و چې د پیغمبر علیه السلام سره معاهده وکړل اوس هغه خلکو معاهده نه موته کړی پیغمبر علیه السلام سره نو فتح مکه پرې هغه نو موته کړی د نور مشرکین ابو سفیان وغیرہ دغه معاهده موته کړی و دغه بنو مدلج بنو زمره نه کړه موته د دغه په معاهده کې اختن کې تکله دا آیتونه رنځل انم یاشتي پوتې نو پیغمبر اسلام تو فرمایلو چې دغه ته انم یاشتي ټیم ورکه په مستقامو لكم فاستقیموا لهم کله پر دغه مستی نه کوي د معاهده خلاف ورزي نه کوي نو تاسو هغه تعرض وسره ما کوي ان الله يحب المتقين الله تعالی متقین خو خوي مفسرین فرمایي ته متقین نه مراد دي چې د عهد پاسداري کوونکي دي الله رب العزت دا خبره خو خوي سو د عهد پاسداري وشلي چې مسلمانانو مانی کړل شو او وتویل شو چې اوره پرې څو ته مایې چې معاهده مدت پراشي بس بیا هغه کې دا خلکو چې ته منده قاتل کې غني خو بهرال علما کرام دا فرمایي چې ټول مسلمان شو دسه نوبت رو نغللو سو مکی فتنه بعد کوم دا کنه هغه په مکی کې چوک دسه پوتی شي سو هغه اسلام قبول نه وی کړای ګنه چې نه څوک اسون کوم دا کنه هغه لوړل ملک شام طرف ته هغه کې اکثر روغلل واپس بیا مسلمان شو نو اهل مکه کوم دا کنه هغه ته ټول تعالی رب العزت تقریبا څو هغه ته خدای په کو د ایمان توفیق بیا ویر کړو نو هغه نوبت رو نغللو چې پیغمبر علیه السلام ورپسې لوار راخسته وي زر کای اوس دبل کیف و ان یظهروا علیکم لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه الله رب العزت فرمایي چې دغه د موحدات تاسو سره موته کړه دا به دغه خو مته ولا ځکه چې دغه کې داسې خصلتونه ورکی او دغه د موحده قائمه ویلې ساتله چې دغه کې داغه کما سلطوب ورکی دا سکلا په تو باندې دغه کبو بیا من دی لا يرقبوا فیکم الا ولا ذمه نبی هغه دا کسي رښتې دي نه دا کسي چې عهد ده تو سره عهد وکړو رشتہ دارونه سره خپل منځو کې لور به څوک دا کافر او زوی به پیغمبر اسلام سره مسلمان زوی به څوک دا هغه کافر او لور به پیغمبر اسلام سره مسلمان دا نه منه کیسو نو ورونه یو ورور به کافر او یو ورور به مسلمان خو څه کله به په مسلمانو کابو بیا مندلو بیا بدایله نه کوله چې د مسماعده د مپلور دا د مورور دا بیا به څوک دا کنه د موحدی خلاف ورزي کوله او مسلمانانو ته تکلیف رسول نه په مارګ ور باندې لا کوله نه په بذاته ور باندې لا کوله او نه په بل چی شي چې الوګه تندای ور رسوای شوی جسمانی ټارچر کولای شوی نو دا اټول حربي په استعمال ول نو الله رب العزت فرمایي چې دغه کې دی یو شی پاسداري نشته دا دوره کما سل دي چې نرشتو ته کسي نه معاهدې ته کسي چې عهد مو سره شو دا مسلمانانو سره څنګه د سی وکړو یو ته نه الله رب العزت فرمایي چې يرزونکم یا پای مطابق هغه تو سره پوسه نه معاهدې کوي خو د دې زړه چې کوم د پدغه خبرې نه څنګه دي واکثرهم فاسقون اکثر ورکی فاسق او فاجر اوس دي چې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه یو دوا اشکالات قائم کړی دي هغه فرمایي چې ګور الله رب العزت فرمایي چې دغه کې اکثر فاسق دي نو فرمایي چې فسقون خو ټول دا اکثر څه مطلب خدا شو چې غني نیم ورکه اصل دي څو ورکه اصل دي نور ورکه فسق ډیر ورکه فاسق دي حالانکه دغه کې کافر خو ټول فسق وندي نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې دي چې الله رب العزت اکثر تقاضا کې استعمال کو چې الله رب العزت علم کې ودا خبره چې اندغه کې جن خلق ورسته مسلمان کې دون کې ځکه الله رب العزت هغه خلق په فسقونو کې شامل نکو دی هغه متعلق دا ویلو څو دغه کې اکثر فاسق دي او چې کوم فسقونو نموت نه ویلو دا کوم دا کنه ډیر زر مسلمان کې دون کې دي چنانچه اندسي وشو یو دویم کوم دا کنه علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه بل اشکال قائم کړه هغه یہی څو دا الله رب العزت دې کې و فرمایلو چې داغو کې اکثر فاسق دي نو هغه فرمایي چې ګوره دغه کافرون دغه فسق درجه دا کفر نه کامه ده نو عموما څه داسې ځای کې بیانول شي یو سړی څه خراب ده نو دی هغه څه ته خرابي بیانایي نو دا کومه خرابي دا دینه باز زیو ته دی بیانایي څه مبالغه ورکی کوي لکه یو سړی ده هغه فرض کیا امانات کې خیانت کوي او ته اوس هغه مبالغه بیانایي نو ته هغه ته داسې یال ته دا یل غوړي چې یو سړی خیانت یې کړی ده نو ته دا یل غوړي چې دا خاین ده
خو ته هغه خیانت کې مبالغه کوي نو ته به دا یایي چې یاره دا خاین نه ده، دا خو فاسق ده. ځکه دا فسق ټکه چې کوم دا که نه دا خیانت نه سخت ده، یعنی چې کومې درجې باندې سړی ده هغه نه به هغه دپاره سخت ټکه استعمالوي. لکه مو بل مثال درته دیر کړه، لکه فرض کې یو سړی د هغه یوه شیطاني وکړه، یو وړکه شیطاني وکړه، نو ته ته چوک وایې چې یاره دغه وړکه چې کوم ده دغه شیطان ده، ته ورته وایې چې شیطان نه ده، دا ډېر کم مثل ده، یعنی هغه شیطانۍ نه ته باندې درجه ښایي. اوس دې چې الله رب العزت هغو کفرانو د کفرانو نه لاندې درجه وښایله چې د هغو فسقون دي، په کور ده چې الله رب العزت کفر نه سخت ټکه استعمال کړه، د هغوی ای کفر درجې نه یې راکام کړل، دا ویلي داسې وکړل. نو فرمایي چې واجه دغه ده چې اصلا کې الله رب العزت دې ځای کې دا اشاره ورکول غواړي چې د کفرانو کې یا ډېر خلک داسې دي چې هغه چې کوم دي که نه باوجود دي چې کفران دي خو د هغو خویونه خصلتونه ښه وي ورکې. لکه وي به کافر غال مردور به نه وي، درویغجان به نه وي، حرام به نه کوي، ناجایزه ظلم و ستم به نه کوي. نو چې کوم کافر کې دا خصلتونه ورکې وي هغو ته یې دا ویلو چې کني اکثر ورکې بیا داسې دي چې هغه فاسق یعنې کفرانو کې بیا ډېر داسې دي چې هغو کې دا خویونه نشته دي، باوجود دي چې کفران دي او په کور دا چې کم از کم کفر نه باوجود دا خویونه ښه ورکې وایي چې یاره مثال د درویغې نه کولی، دغه ظلم و ستم نه کولی، د خیانت نه کولی، اکثر ورکې داسې دي چې کفر سره سره دا خصلتونه ورکې. اشتروا بآیات الله ثمنا قلیلا فصدوا عن سبیله، د هغو د الله آیتونه خارج کړل په کام کې مات باندې. چنانچه ایدی متعلق فرمایي چې ځنه مفسرین فرمایي چې دا اشاره هغه ته ده یهودیانو ته ده، دې ځای کې آیات الله نه مراد عهد ده چې د هغو دغه معاهدې چې کوم دا که نه په کام قیمت باندې خرڅ کړل. مطلب دا شی شو چې د یهودیانو چې کوم ده د هغو مشرکینو ته رشوت ورکړل او پیسې ورته ورکړلې چې دا مونږ واخلې د معاهده پیغمبر علیه السلام سره موته کړې. نو د هغو چې کوم دا که نه هغه پیسې واخیستلې او په کام قیمت باندې یعنې په څو چند پیسو چند ټکو باندې چې کوم ده د هغو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کومه معاهده کړې وه هغه موته کړله د یهودیانو په خولې باندې. او ځینې علما کرام فرمایي چې ابو سفیان چې کوم دا که نه ځینې قبایلو ته دا پیسې ورته ورکړلې چې تاسو ته زه پیسې درکوم د پیغمبر علیه السلام سره معاهده موته کړې. نو په دغو چند پیسو د چند ټکو په عوض باندې الله سره او د رسول صلی الله علیه وسلم سره معاهده موته کړله. الله دې موږ ته نیک عمل توفیق نصیب کړي. والعاقبة للمتقین. صلی الله علیه وسلم.